أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. سورة یونس 98 نمبر آیت. په دې 98 نمبر آیت کې په تور د اظهار افسوس الله تعالی دا مسله ذکر کوي چې کوم خلکو په خپل ټیم باندې ایمان را نه وړو او توبه ونه ایستله او خپل موقع او چانس یې میس کړ، د هغې نه بعد به دوی باندې بیا چې کله عذاب راغی ځنکدنې شروع شو نو دوی ډېر ایمانونه راوړل خو څه فایده یې ورنه کړه. مخکې همدغه مضمون را روان دی چې تاسو ایمان او په توبه کې سستي مه کوئ. دا په خپل ټیم باندې د موجوده زندګۍ نه د موجوده نرمل حالاتو نه فایده پورته کوي او توبه او ایمان په خپل ټیم راوړئ. ځکه د دې ټیم تېرېږي او داسې وخت په تاسو را روان دی چې بیا ایمان او توبه کار نه ورکوي او دغه ټیم چاته معلوم نه وي او په عین موقع کې ایمان راوړل بیا کار ورکوي نه. د پیراون واقع په هغې باندې دلیل ذکر شو چې پیراون خپل ایمان په 3 جملو کې وکړو، ایمان اظهار، لیکن هېڅ څه فایده یې ونه کړه. ځکه د الله تعالی قانون او اصول دا دی چې د ځنکدن په ټیم کې او چې کله عذاب شروع شي د عذاب شروع کېدو په صورت کې یو د عذاب علامات یو بینهی د هلاکت عذابي هلاکت والا عذاب چې کله شروع شو خلک گیر کی بیا هغې نه بعد ایمان او توبه کار نه ورکوي. ننني سبق کې الله تعالی په طور د اظهار افسوس وایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. نو بیا ولی نو هغه کلی بیا ولی نو یو کلی چې ایمان راوړی وي د ځنکدن او د عذاب په ټیم کې چې کله د ګیر شي فنفعها ایمانها بیا فایده ورکړي وي ایمان خپل. یعنې داسې کله بیا ولی نو مطلب دا و چې خپل ټیم ایمان را نه وړي او موقع یې تېره شوه نو بیا ډېرو خلکو ایمانونه راوړي دي لیکن څه کار یې کړی نه دی الا قوم یونس، مگر قوم د یونس علیه السلام په دې قاعده کې نه دی. څه مطلب و؟ یونس علیه السلام توبې دومره تاخیر نه و کړی چې عذاب ګیر کړي وي نو ځکه هغوی الله تعالی خلاص کړو. یونس علیه السلام واقعه منځ کې راغله د دپاره د امید او ترغیب د توبې. حاصل دا دی چې کله تاسو د عذاب علامات وینئ نو هم تاسو سره توبې چانس شته صبر چې عذاب شروع شوی نه. یونس علیه السلام قوم چې وره توبې پورې هغوی اول سستي وکړله لیکن د عذاب شروع کېدو نه وړاندې چې کله علامات یې مخصوص کړو فوري ایمان راوړو نو چې ایمان یې راوړو نو هغوی په عذاب کې راګیر نه شو، هلاک نه شو. ګویا چې دا ترغیب شو توبې ته چې توبه په ټیم وباسي. یونس علیه السلام قوم لږه جلتي وکړله په ټیم یې راوړ بس بچ شو او دین علاوه هېڅوک هم بچ شوي نه دي. د یونس علیه السلام قوم څنګه بچ شو او په کوم ځای کې جلتي وکړله نو احادیث مبارکه لیکلي دي په مستندو روایاتو سره چې یونس علیه السلام قوم چې کوم دی نو دا په عراق کې د موصل ښار کې یو ځګینی دی نینوا نوم یې وکلی دی هغې ته یونس علیه السلام راغی او دغه وخت کې د موصل آبادي چې کوم دنه تقریبا 1 لاک خو شوه. دې خلکو شرک کاوه نو یونس علیه السلام دعوت دپاره راغی چې خلک ایمان راوړي شرک پرېږدي. ډېره زمانې دعوت وچلاو لیکن خلکو ونه مان. د هغې نه وروسته یونس علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړله چې دې قوم ته ووایي چې په 3 ورځې کې به دنه د ایمان راوړي که رای نه وړو نو په 3مه ورځ باندې به عذاب شروع کېږي او چې کله عذاب شروع شو نو بیا د ایمان توبه ایمان او د توبې قصې خلاصې شوې بیا به خرابېږي. د دې اعلان نه وروسته یونس علیه السلام دا قوم راجمع شو. موصل ښار کې د دوی یو غټ اجلاس او میټینګ وشو چې یونس علیه السلام داسې خبره کوي دې باره کې څه خیال دی. د عذاب خبره د معمولي خبره نه ده، لہذا په دې باندې ټیم یو بحث پکار دی، یو انجام ته رسېدل پکار دي. اکثري مشرانو سپینګیرو رایې ورکړله چې تاسو د یونس علیه السلام د مخکې نه معلوم ده چې یونس علیه السلام په ریکارډ کې دروغ چا سره دروغ خبرې نه دي کړي، دروغ وعدې یې نشته دی. دې چې څه وایي نو ګورې داسې هسې نه چې ګورې عذاب شروع شي یو مخیزم ختم کړي او د موصل ښار رانه وزګار کړي. نو په دې باندې بیا ځینې کسانو رایې داسې ورکړه چې د یونس علیه السلام خبره یقیني ده او 3 ورځې ورکړي دي نو داسې کار کوو چې یونس علیه السلام به ګورو چې کومه ورځ یونس علیه السلام زموږ سره به د موصل کې موجود و په دې ښار کې موجود و تاسې پوه شئ د عذاب ورځ نه ده، عذاب نه راځي په دې ورځ.
ځکه څومره عذابونه چې په قومونو راغلي نو پیغمبرانو ته د مخکې نه وحي شوي د هغوی وتلي نو معلومیږي دا چې یونس علیه السلام ته چې کله وحي وشوه چې وځه بس عذاب به راتلونکي دوی یونس علیه السلام به هر سهار به یونس علیه السلام کور چې شته که نشته یو سهار یې بیا موند دویم سهار یې بیا موند په درېیمه شپه باندې یونس علیه السلام د شپې وتلی هم نه و سهار چې دوی راپاڅېدو نو داسې لوګي په اسمان کې ولیدو او دا لوګي د اسمان د طرف نه را روان دی او د ورو د قوم ته رانږدې کېږي چې کله د ورېځې په فاصله باندې رانږدې شو څومره فاصله باندې چې وریځي نو دوی چې کله لوګي ولده نو هیبت واخیست او دوی وپېژانده چې دا علامات د ورېځې دي دا علامات د عذاب دي دا ورېځ نه ده نو مشرانو اعلان وکړه چې یونس علیه السلام وګورئ چېرته دی یونس علیه السلام پسې چې کسان لاړه کور کې وکوتو خواشه چا سره چې ناسته پاسته و هېڅ ځای کې یونس علیه السلام برآمد نه شو یونس علیه السلام ګوتی دوی ته پته ولګېده یونس علیه السلام نشته بس عذاب یقیني ورځ ده عذاب به راځي نو د دوی خیال دا و چې یونس علیه السلام که پیدا شو دغه په لاس باندې به توبه وباسو ایمان به راوړو خو چې اوس یونس علیه السلام نشته نو راځي خپله طریقه کوو تاریخ لیکلی دی چې دوی ټولو د ټاټ جامې واغوستلې د عاجزۍ اظهار دپاره خپلې جامې لرې کړې د ټاټ والا کمزورې جامې واغوستلې زنانه ماشومان څاروي ټول راووتل د سیل مې راویستل یو کولاو میدان ته لاړل او ډېر په عاجزۍ سره الله تعالی ته فریاد شروع کړو توبه او استغفار شروع کړو او غون میدان د دوی د جړاګانو په وجه باندې داسې ګونج تېدا و چې کله دوی دا جړاګانې شروع کړلې او توبه شروع کړه هغه لوګي واپس راړه ختم شو دوی به یونس علیه السلام کو چې دغه خواته ورشي ملګرتیا وسره وکړي مرسته وسره وکړي او د ایمان خو د مخکې نه راوړی دی یونس علیه السلام بهر ناس و انتظار یې کو د ښار نه بهر چې به قوم باندې به عذاب راځي دوی به هلاکېږي او د هغې نه بعد به زه ښار ته واپس کېږم مخکې خو داخلېدی نه شم عذاب علامات څه پورې موجود دي په دې کې یونس علیه السلام ته اطلاع میلاو شوله چې قوم باندې عذاب رانغی او قوم پاتې شو د دې سره یونس علیه السلام سره یو بل احساس او غم پیدا شو چې موصل کې د دې قوم اصول دا و چې دوی به دروغ بالکل دروغ به بد ګڼل حالت د کفر کې به هم دروغ نه ویلو او چې چا به دروغ وویل او دا دروغ به ثبوت شو نو په شریکه باندې به دا وجه مړ کاوه یونس علیه السلام سره غم پیدا شو چې اوس عذاب به دوی رانغی اگر چې زه دروغجن نه یم په دې خبره کې ما ته خو الله تعالی وحی کړی وه لیکن ظاهر صورت خو دا ده چې عذاب رانغی چې رانغی زه به قوم د خپله صفایي څنګه پیش کوم دا خو جاهل قوم دی نو کېدای شي که زه خپله صفایي پیش نه کړم ثبوت ونه ښیم او دوی ما شهید کړي ومې وجني نو د تبغي یاره خو د هر انسان سره وي یونس علیه السلام د دغه ښار نه په بل طرف باندې په هجرت روان شو نو دې ځای کې یونس علیه السلام کوتاهي دا شوله دا ګناه نه ده لیکن دا یو لغزش او کمزوري کېدی شي یعنی خلاف اولا کېدی شي ګناه نه او خلاف اولا کېدی شي خو د پیغمبر شان دومره لوی چې خلاف اولا کار چې د کله صادر شي نو هم الله تعالی ولا زبردست تنبیه ورکوي ځکه د غټو خلکو معمولی خطایی هم غټ جرم شمارل کېږي یونس علیه السلام دغه ځای نه هجرت شروع کو بل علاقې ته ځي کوتاهي دا وشوله چې هجرت دا د الله تعالی په وینا باندې پکارو دې ځکه د الله تعالی حکم د هجرت نه و یونس علیه السلام ته دومره اجازه و چې بهر وځه لیکن دغه علاقې نه بل چېرته لاړ شه او دې علاقې ته بېرته مه راځه دا حکم د الله تعالی طرفه نه راغلی نو په دې ځای کې تبغي یاره په ده باندې غالب شوله او دغه د الله تعالی امر ته انتظار ونه کړو چې انتظار یې ونه کړو نو قوم یې بد شو یونس علیه السلام دا واقع نور ځایونو کې په تفصیل سره ذکر شوی ده ځینې احادیثو کې ذکر شوی ده ځینې متاریخ کتابونو کې ذکر شوی ده یونس علیه السلام یو کشتۍ ته وخوتو او دا کشتۍ د بحر روم په غاړه باندې ولاړه وه دې خلکو چې یونس علیه السلام ولیده نو یونس علیه السلام یې د مخکې نه پیژاندو د ده دینداري او د ده امانتداري اخلاص هر څه دوی ته د مخکې نه معلوم و نو د کشتۍ والا ورته اواز وکړه چې راځه او دی وخوت او د ده نه چا کرایي هم وانخیستله ښه بهترین د عزت ځګین باندې کېناو د هغې نه وروسته چې کشتۍ کله د سمندر منځ ته ورسېدله نو کشتۍ په ځای باندې ودرېده نه مخکې تله او نه وروسته تله نو د دې کشتۍ چې کوم مشر هغه اعلان وکړ چې زموږ د کشتۍ اصول دا دي چې کله دې کشتۍ ته مجرم او ګناهګار وخیږي هم د کشتۍ دغه شان بندېږي او د غرق کېدو علامات شروع کېږي او چې کله یو غلام د خپل مالک نه بې اجازې راوتښتي او دې کشتۍ ته وخیږي هم د کشتۍ دغه شان بندېږي په تاسو کې به دا څوک نو په دغه ټیم کې یونس علیه السلام سره فکر برابر شو یونس علیه السلام سوچ وکړ چې همدا زه یم ځکه چې ماته د هجرت امر الله تعالی نه دی کړی زه په خپله باندې روان یم دې قوم ته یې وویل دا کس زه یم ما ګزار کوي او کشتۍ بچ کړي قوم ویل نه دا خبره نشي کېدی ته قطعا دا سړی نه یې تا موږ نه ګزارو ده ورته ډېر په یقین سره وویل دا زه یم غونډه قصې ورته وکړه لیکن قوم په اعتماد ونه کړو په دې خبره باندې ویل نه نه ستا شان داسې دی د ګزارلو قابل نه دی نو په دې باندې اتفاق وشو چې
په دې کې به خسانه وشي او خسانه چې چاره او خو هم دغه سړی به د غرزولو قابل یو دا به مجرم تصوري نو دې کسانو یو په خسانه وکړ یونس علیه السلام راو خو ته دی ویل نه داسې راو خو بیا خسانه کو یونس علیه السلام ته ویل نه زیم خو دی ویل نه بیا خسانه وکړ بیا یونس علیه السلام راو خو بدریم ځای چې خسانه وکړ یونس علیه السلام بیا راو خو نو په دې طریقه باندې یونس علیه السلام کشته نو کته ورزولې شو او د دې ټیم کې چې کله د خسنې کوله د دومره خبر روانه وي الله تعالی مې ته مخکې خبر ورکړه چې لاړ شو د کشته سره نږدې ودرېګا کله چې دا یونس علیه السلام د کشته نه راودانګي نو تاسو د خپل واځ کړي ستا په خېټه کې مزاستا میلمای او دا ستاسو لپاره غذا نه ده تبه ازمه کې نه د ازمه د لپاره ګورې نه دي یونس علیه السلام چې څنګه کشته نه راټوپ کړو نو بس د مې خپل مخکې د واځ شو د کشته خواته د مې د خپل په منځ کې ولګید او ډایرک لاړ مې دي ورسید کله چې خېټه ته ورسید نو فريق عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما روایت دا د صلیخ ورځ په مې بخېټه کې کله به سمندر یخت کوزاو کله به پورته راخې جاو او مختلفو ځایونو کې به ګرځاو را ګرځاو تفسیر مظهری د دین علاوه نور اقوال هم نقل کړي دي 3 ورځې قولم پکشته د 15 ورځې 2 ورځې د 100 غنټو قولم پکشته لیکن راجح قوله غدا چې کوم عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نقل لې چې د صلیخ ورځ وي یونس علیه السلام سره د خپل کوتاهي احساس وو نو د دې وجنه مستقیل به ذکر کاو او دا کلمه به ویل چې ربنا ظلمنا انفسنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا یونس علیه السلام هغه کلمه وجه دی په وجه باندې د برکت باندې الله تعالی د مې د خېټه نه راويست قیامت پورې د دغه فضایل چې په کوم مشکلو کې سو ګيري په کوم مشکلات او په کوم ځګن کې می او د دې کلمې ذکر کوي الله تعالی به دغه مشکلاتونه خامخره راو باسي زر در زر به راو باسي لیکن د مې په خېټه کې سوالي تورازو دی راول نه بعد شکل الله تعالی مې د حکم موږ چې وسی بهر راواچو او صلیخ ورځ بعد د سمندر غاړه ته مې راغې بار ته راواچو د خلینا نو د مې خېټه دومره ګرمه او تاریخ لیکلی دی چې په دې یونس علیه السلام په بدن باندې یو یخت هم نو د ختم شو او ډیر نازک شو په دغه وخت کې د الله تعالی نظام داسې جوړ شو د یونس علیه السلام په باره کې چې د دې دریا په غاړه باندې یو کدو چې کم دی نو دراو غوړېدو د کدو پانی غاټي نو د هغه ګرمۍ نه بده پناه خستر د کدو لاندې ایو زنګری بزا براتله چې هغه سره چې هغه بزی بچي نو او یونس علیه السلام په خوا کې بودرېدل یونس علیه السلام د هغه 14 خوړه باغې باندې به ژوند تیراو تر دې چې صحت برابر شو او بیا اخر کې خپل قوم ته واپس شو نو په دې واقع کې یونس علیه السلام قوم ته قبول شو په هغه ټیم قبول شو چې کله علامات ولیدل فوري ایمان راو او په هغه ټیمونو کې نه قبلېږي چې کله عذاب شروع شي چې کله عذاب شروع شي توبه نه قبلېږي چې کله د مرګ آثار شروع شي د مرګ علامات او فرشتي مخامخ راشي دی ویني دا د آخرت امور دی بیا هم توبه نه قبلېږي پیراون توبه ځکه قبول نشو د جګه عذاب ګیر کړو د ځنکدن حالات جبرائیل السلام را ورسید هغه سره خبري وشولې هغه به خټه ورواچه ولا خټه خلکی هغه نه معلومیږي دا چې د فرشتي ولیدل د آخرت احوال شروع شو دغه ځنکدن احوال شماري او دغه شاند کې چې کله عذاب د ګیر کی سړی یې ځنکدن شروع شي په عام طبي مرز باندې سړی بیمار دی کور کې پروت دی د مرګ اندازې شروع شوله مرګ آثار شروع شو به هم توبه قبلېږي نه خو د یونس علیه السلام قوم جلتی وکړله هغه حالات ته پاتې نشو لږه چې څنګه ولې د پورې توبه وستره الله تعالی قبول کړ د دې واقع حاصل دا شو چې په توبه کې او په ایمان کې جلتی پکار ده ورسته کول نه ده پکار کې دې چې غفلت دونه غالب شي چې بیا دغه چانس هم مس شي او د څه وخت په انسان باندې راځي نه توبه قبلېږي او نه به ایمان کار ورکوي هیڅ کار نه ورکوي په دې ځکه کې د دې واقع باره کې ځینې خلک خطا شوي دي او هغه چې دا کوم واقع کوم د دې واقع حاصل او تاریخ چې ما نقل کو در تفسیر روح المانی تفسیر قرطبی او تفسیر مظهری مضمونونه چې دا خلاصه د استمویله لیکن د دې زمانه ځینې کسان دي چې لیک منتخب شوي دي هغه وایي چې یونس علیه السلام چې کله بچ شو دی وجه دا و یونس علیه السلام قوم چې کله عذاب پیرانه دی بچ و یونس علیه السلام په خپل دعوت کې په خپل منصب کې کوتاهی کړی و نعوذ بالله نو چې کوتاهی ته وشوله نو بیا خو د الله تعالی نظام د سیده د الله تعالی په دفعه د سیده چې کله یو قوم ته پوره دعوت نه میلاو شوی مخکې به الله عذاب نه راولي نو یونس علیه السلام قوم بچ شو عذاب پیرانه او ردی مسالې د پاره هغه ډېر اسرائیلیات هم نقل کړي دي اسرائیلی واقعات چې اسرائیلی واقعاتونه مسائل نه ثابتېږي لیکن دا یا ساده چې د اهل سنت والجماعت اجماعي او اتفاقي عقیده ده چې پیغمبران څومره دي د ګناهونو نه معصوم دي د ګناهونو نه بچ دي بیا برزدن شاخونو جزئی مسالو کې لګون ته کې باس شته چې یاره دوی د صغیره او کبیره دواړو نه بچ دي محفوظ دي کنه صرف د کبیره نه محفوظ دي
نو بده کې بیا د اهل سنت والجماعت منځ کې لږ د معمولی باشته او دویم دا چې د نبوت نه مخکې دا معصوم دي که نبوت نه بعد معصوم دي لیکن بده یو خبره باندې اتفاق ده چې د نبوت نه بعد د کبیراو نه په اتفاق د اهل سنت والجماعت باندې پیغمبران معصوم دي بچ دي اوس په منصب کې کوتاهي کول چې چا دعوت نه رسولې هغه دعوت هغه منصب چې هغه د پاره الله تعالی د انتخاب کړي د باغې د کوتاهي وکي نو دا په اتفاق باندې ګناي کبیره شماريږي او ګناي کبیره نسبت کول پیغمبرانو ته دا ټیک کار نه دی غلط کار دی لہذا دغه مضمون کو چاته یاد چې اوریدلې دا مضمون غلط دا صحیح نه او دوی مدد چې یونس علی السلام ته کم عتاب ملاو شو د مې خېټه ته لاړو لکه سورۃ الصافات کې بداغي مضمون نور راشي کم عتابي الفاظ ذکر شوی دي یونس علی السلام بارک ناغي وجه دا ذکر کړی دی چې یاره یونس علی السلام تعالی نو ویل چې هجرت وکړه د کلی نه وزو د کلی نه ووت نو دا خبره غلطه ده تفسیر روح المانی او دا شان تفسیر قرطبی تفسیر مظهری کوم چې معتبر تفسیرونه د اهل سنت والجماعت په نسبت دي دې ټول لیکلي دي چې د هجرت د علاقې نه وتل د اجازه باندې او الله تعالی ورته ویل چې 3 ورځې بعد به عذاب راځي د اعلان کړو 2 ورځې دی وتی دي یو ورځ پاتې د بخښوته لازم به وته په دې کې څه خبره نشته لیکن کوتاهي په کوم ځای کې وشو کوتاهي په دې کې وشو چې واپس قوم ته رانغه او بل سره ته هجرت شروع دې ځکه کې کوتاهي وشو نو لہذا یونس علیه السلام ته دا یو نسبت کول چې د خپل منصب پورا کړي نو فرض منصب یعنی دعوت پورا کړي نو ځکه عذاب رانغه دا نسبت کې د خلک خطا دي او دا مضمونونه چې چا بیان کړي چا لوستلي هغه له پکار د چې په دې باندې نظر ثاني وکړي دا ټیک نه دي الله تعالی وی لما امنوا هر کله چې قوم ایمان راوړو کشفنا عنهم عذاب الخزي من لری کې د دوی نه عذاب شرمون کې هغه شرمون کې ذلیل کون کې عذاب چې بده لپاره مقرر شوی هغه الله تعالی لری کو او بس ختم شو فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ومتعناهم من فائدہ ورکړه دوی ته الہین در یو وخت پورې ډیر زمانه به داخله ژوند دیو داغي اولادونه او دا څنګه کې ژوند ته راو دنیا باندې الله تعالی ولا موقع ورکړه